السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیصر خان یم ټورانټو کاناډا نه دوباره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. اوس مې د مخې نه یو ویډیو تیره شوه، ډیره زیاته مې خوښه شوه هغه ویډیو. اصلي کوېسچن دا دی، مونږ پښتنو مقصد یا مطلب یې دا یي چې یاره مونږ امریکې ته لاړ شو یا کاناډا ته لاړ شو یا انګلینډ ته استرالیې ته لاړ شو، نو زموږ به ورځې بدلې شي او مونږ به ډېرې زیاتې پیسې وګټو او مونږ به ډېر زیات کامیاب شو. او دا کامیابي مونږ ته په دوبۍ کې، په سعودي کې، په قطر کې، په پاکستان کې، په بحرین کې به دې ځایونو کې نه ملاویږي. نو ګوره دا خو مونږ مسلمانان یو، زمونږ په دې باندې پوخ ایمان دی چې د هر څه د قسمت او د رزق واده چې دا هغه الله پاک کړې ده، او چې سړي په قسمت کې نو په امریکا او په کاناډا کې هم هغه ښه ډېر زیات کامیابي، او چې په قسمت کې نه نو په کاناډا او په امریکا او په انګلینډ کې هم هغه ناکامیابي. او چا چې په قسمت کې او الله پاک ولا رزق لیکلی نو په دوبۍ کې، په قطر کې او په سعودي عرب کې هم ډېر کامیابي. او دا به ستاسو مخې ته ډېر زیات مثالونه وي. څوک وایي په تعلیم د وجې نه زه څه نشم کولی، څوک وایي زما څه هنر نه دی زده. ګوره کم کسان چې په دوبۍ کې کم زمونږ پښتانه دي، هغه ډېر ښه بزنسونه کوي. د ترانسپورټ کمپنیانې دي، د ټوریزم کمپنیانې دي، د مختلف لکه سلف امپلایمنټ چې کوي. خو یو خبرې باندې به تاسو د اوسه پورې یا سوچ کړئ یا نه کړئ، کم کسان چې کامیاب شوي دي، که هغه په دوبۍ کې دي، که هغه په کاناډا کې دي، که هغه په امریکا کې دي، زیاتر کسان سلف امپلایډ دي یا هغه خپل بزنسز کوي، نو په کاروبار کې ولا الله کامیابي ورکړې ده. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د کاروبار شروع کولو سوچ د اوس نه شروع کړئ، څه لږ ډېرې پیسې ولا جمع کړئ، او خپلو ماشومانو ته کم چې راتلونکی زمونږ جنریشن دی هغو ته مونږ دا میسج ورکړو چې هغو بزنسز شروع کی، کاروبار ته راشي. ګوره کاروبار یو فایده دا ده چې مونږ د خپل کور کلي نورو پښتنو له مونږه امپلایمنټ ورکولی شو. پرون ما یو ویډیو کته، نو پای کې هغه ملګري دا ذکر کړی چې یاره زه رسټورانټ یې کولاوم او د رسټورانټو سره به ډېرو پښتنو ته رزق میلاویږي او ډېرو پښتنو ته به د جاب اپرچونټیز میلاویږي. نو ګوره دا څونه یو ښه یو آیډیا ده که مونږ فرض که په دې له عملي جامه ورکو او مونږ د بزنسز طرف ته لاړ شو، نه کې چې مونږ وایو یاره هر څونه پیسې ورکوم او ایجنټ زه ګورم. ګوره ایجنټانو زمونږ نه ډېرې زیاتې پیسې وخوړې، او په دې شي کې، په دې فیلډ کې چې د کلي نه هم تاسو اخته، نو یو سړي د چا 10 کاله ځای شي، چا 20 کاله ځای شي، او په اخره کې ته ایجنټان ته پیسې هم وتښتئ مختلف. لکه ګوره دا هر څه پروسیسز دي، خو دا پروسیس چې دی دا ناممکنه نه دی. تاسو هم راتلی شئ، خو کوشش وکئ او سوچ وکئ چې تاسو چې کاناډا ته راشئ، امریکې ته راشئ، انګلینډ ته راشئ، نو بیا به تاسو څه کوئ، بیا به دغه تاسو جابس کوئ. نو خپل بزنس شروع کئ. چې بزنس شروع کوي، ویزا د هر ځای ډېره زیاته په اسانه تاسو ته میلاویږي. ښه اپرچونټي چې دا هغه په دې وخت کې په دوبۍ کې د په لایسنس باندې ډېره زیاته کمه خرچه راځي. نو تاسو کوشش وکړئ چې په دوبۍ کې خپل ورکوټي کاروبارونه شروع کړئ. که په دې معامله کې څه زمونږ څه هیلپ مدد پکار وي، نو بالکل مونږ تابعدار یو. کمنټس ولیکئ، زه به نور هم ویډیو جوړ کړم، نور به هم دا پروسس مونږ آسان کو. خو د دې دغه نه ځان نه وکاږئ. دا کومې چې تاسو سترګې پټې کړي دي او تاسو دا سوچ دی چې یاره لکه مطلب زه به هم دغسې کامیابېږم یا د امریکې ته لاړ شم، کاناډې ته راشم. دلته په کاناډا کې هم ډېر کسان چې دي هغه بېروزګاره دي. دلته په کاناډا کې هم کسان شته چې هغو خیرات غواړي، هغو هوملس دي. نو دا نه ده چې کاناډا به ستاسو ژوند بدلوي. ها، په کاناډا کې ډالر دی، ډالر ویلیو ښه ده، خو نه بیا به هم دا مهنت کوي. نو ښه ده چې د اوس نه دا مهنت شروع کوي، په کم ځایونو کې هلته مهنت شروع کوي. کوشش وکړئ چې یو 15-16 کسان چې دي هغه ستاسو په برکت باندې په کار شي. نو الله پاک په ستاسو په مال کې او ستاسو په عمر کې هم دغه واچوي، برکت واچوي. څه کوېسچنز وي د دوبۍ د بزنس په حواله سره، د بزنس انټرپرینورشپ په حواله سره، مونږ خپل بیا په یوټیوب چینل باندې پروګرامونه شروع کوو. مخکې به مونږ کول، خو له ټایم د کمۍ د وجې نه هغه مونږ پرېښودي دي. موټیویشنل ویډیوز چې کوم پښتانه مونږ راولو چې په دنیا کې په مختلف ځایونو کې هغو بزنسز کوي، چې هغو ستاسو سره خپل آیډیا شیر کړي او تاسو لږ دغې نه موټیویټ شئ. نو خپل خیال ساتئ، او زما دا چینل دا د ټیک ټاک آی ډي او بله هم فالو کړئ، په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم په سیم د قانون باندې دی. نو مونږ به انشاءالله ډېر ښکلي ویډیوز راوړو. خپل خیال ساتئ. د الله پاک.